یا د جنتیانو ذکر دی، یو طرف ته د جهنميانو چې په هغوی باندې سخت راځي او شدت به وي، تکلیف به وي، او بل طرف ته جنتیان به وي چې دوی به د جنت په نعمتونو کې مشغوله به وي. یوازې به نه د دوی بیبیانې به وي، نور ته به نه بلکې سوري ته به ناست وي، او پریشانه به نه بلکې ډډې به یې وهلې وي، او اوږې به نه بلکې هر قسمه میوې به ورته ملاویږي، او صرف مخصوص میوې به نه بلکې چې کوم څیز دوی غواړي هغه به ورته ملاویږي، او هسې بې سهارا او بې تپوسه به ناست نه بلکې د رحمان ذات د طرف نه به په دوی باندې سلام اچولی کېږي، د الله جل شانه دیدار به ورته نصیب کېږي. او صرف دومره به نه بلکې د دوی د سترګو په وړاندې به د دوی د ډلو نه هغه مجرمین خلق به جدا کړي شي، دغه مخلصین مؤمنین موحدین به پاتې کړي شي. نو فرمایي چې ان کانت نبوي دا نور سے الا صیحة واحدة مگر یو چغه، فاذا هم نو ناګهانه به دوی جمیع ټول لدینا محضرون مونږ ته به حاضر کړي شوي وي. یو چغه وي دا نفخه ثانیه دویم شپیلې، دا ټول به د الله رب العالمین مخې ته میدان محشر کې به حاضر کړي شي. فالیوم پس نن ورځ به لا تظلم نفس نو ظلم به نه کېږي په هېڅ کس باندې شیئا هېڅ ولا تجزون او نبا ولا تجزون او بدل نشي ورکولی تا ته الا ما کنتم تعملون مگر د هغه څه چې تاسو به کول. په دې ورځ باندې به 50 ظلم نه کېږي. فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره، ذره برابر چې نیکي کړې وي نو هغه به مو ویني. ومن يعمل مثقال ذره شرا يره، چا چې ذره برابر بدي کړې وي هغه به هم هغه ویني، نو پچا به ظلم نه کېږي. ولا تزر وازره وزر اخرى، اس بوج چتون کې به د بل چا بوج نه اوچتوي بلکې نفسي نفسي، هر یو به د خپل نفس په باره کې به آواز کوي چې زما خلاصې وشي کافي ده. ان اصحاب الجنه اليوم، نو چې کله داسې حالات وي سخت حالات وي نو په دې وخت کې به د اهل جنت متقیان پرهیزګار موحدین نو دا به ان اصحاب الجنه بشک اهل د جنت چې یومانن ورځ باندې فی شغل په مشغلو کې به فاکهین خوشاله، هم یوازې به خوشاله نه هم دوی و ازواجهم او د دوی بیبیانی. دا د انسان فطرت دی چې کله خوشحالي وویني ښه حالت وویني نو زړه غواړي چې ما سره زما کور خلک هم وي. ځکه په دنیا کې انسان چې کله د ژوند د زندګۍ نشیب و فراز تیری نو د سره د بیبي د بچي هغه حالاتو باندې تیریږي، غمونه، دردونه، تکلیفونه، غربت، پریشانی، مشکلات، بیماری، خوشحالی او غم دا په یو ځای تیری. نو چې کله په انسان باندې ښه حالت راشي نو د انسان دا تمنا وي چې کاش چې ما سره په دې وخت کې زما ښځه وي، بچي وي، اولاد وي. نو په دنیا کې خو دا ارمانونه نه پوره کېږي، په دنیا کې مشکلات وي، غمونه وي، تکلیفونه وي، او چې کله راحت راشي نو بیا نیم کور خلک وي او نیم نه، نیمګړې دنیا ده. په دنیا کې ارمانونه د چا نه پوره کېږي، د بادشاهانو نه پوره کېږي، په دنیا کې هر څه نیمګړې دی. او چې کله قیامت شي او هلته کې دا نعمتونه انسان وګوري نو ارمان به کوي چې کاش چې ما سره زما کور خلک وي. په دنیا کې خدا ارمان نیمګړې پاتې شوي وي. هم و ازواجهم، دوی او د دوی بیبیانې فی ظلال، نور ته به نه بلکې سوري ته به د جنت هغه یخ سوري، ولاړ بنی علی الارائک، په تختونو باندې به وي، په فرش باندې نه بلکې په تختونو باندې متکئون، تکیه لګولې ناس به وي. دا د انتهایی راحت او سکون نه عبارت دی چې دومره پر سکون چې دوی بچی کوروالا او دغه شي په سوري کې د اونو لاندې د جنت او په تختونو باندې ډډې وهلې وي ناس وي. لهم فیها فاکهة، نو چې هر څنګه نهت او ناسته وي او د خوراک څه وي نو بیا هم نو دوی دپاره به میوې وي، او صرف میوې نه، ولهم ما یدعون، او دوی دپاره هغه څه چې دوی غواړي. ولکم فیها ما تشتهیه الانفس وتلذ الاعین، چې کوم ستاسو نفس غواړي او کوم باندې ستاسو سترګې یخیږي. سلام قولا من رب الرحیم، دا ټول نعمتونه وي انسان سره کور ولي او خوراک اسکاک وي او ښکلې ځای کې وي، او دا یره وي چې یره دینه به ایستل کېږي، دا وختي دی او عارضي دی چې د چا دی
چې د کور کم مالک دی هغه سره رابطه نشته، تعلق نشته، نو بیا هم یو پریشانی وي. نو جنت کې بدا نه وي، بلکې دا ټول انسانان به راجمع کړي شي، دا ټول جنتیان به د الله رب العالمین دیدار به ورته نصیب شي، او بره به یو برېښنا وشي، نو دا ټول جنتیان به بره وګوري، د خپل محبوب رب دیدار به وکړي. نو بیا د الله رب کائنات د طرف نه به تپوس کېږي د دوی نه چې ای زما بندګانو، ای تاسو په دې نعمتونو باندې دا ستاسو دپاره کافي دی، په دې خوشحاله خفه خو به نه. دا جنتیان به وایي چې ای زمونږ ربه داسې نعمتونه مونږ چې تصور هم د دې نه وکړې، ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. داسې نعمتونه به یې نه چېرته سترګو لیدلي او نه چېرته غوږونو د هغې په باره کې اورېدلي او نه چېرته د یو انسان په زړه باندې د هغې تصور تیر شوي وي. داسې نعمتونه یا الله تا مونږ له دا نعمتونه راکړو، نو دې نه بعد به زمونږ څه خواهش به پاتې وي. نو الله رب کائنات به ورته فرمایي چې یو نعمت داسې دی چې هغه تاسو ته نن آخري په دنیا کې په جنت کې چې د آخري نعمت تاسو له درکومه، هغه نعمت د دې ټولو نعمتونو د پاسه دی. هغه دا چې اوس هم زه ناراضه شم، نو دا نعمتونه تاسو نه اخیستی شم، خو نن ورځ باندې زه دا نعمت تاسو له د آخري نعمت درکوم. هغه دا چې نن نه پس تاسو نه داسې راضي شم چې بیا به چاته ناراضه کېږم نه. خپل رضامندۍ اعلان به الله رب العالمین جنتیانو ته به وکړي. هغه نعمت چې کوم موږ او تاسو ته او د دې امت ټولو جنتیانو ته به په آخره کې ملاویږي، الله رب العالمین هغه نعمت په دنیا کې صحابه کرامو ته ورکړی، رضی الله عنهم ورضوا عنه. زه دوی نه راضي یم، دوی ما نه راضي دي. دا نعمت الله جل شانه په دنیا کې صحابه کرامو ته د نبی علیه الصلاۃ والسلام د صحبت او د معیت او د تعلق او د نسبت د برکت هغوی ته ورکړی دی. نو په جنتیانو باندې به آخري اعلان دا وشي چې تاسو نظر عظیم نن نه پس به تاسو ناراضه کېږم به نه. نو الله تبارک وتعالی طرف نه په دوی سلام واچوي، سلام سلام به وفرمایل شي، سلام قولا سلام به وفرمایل شي من رب الرحیم، د رب مهربان د طرف نه. رحیم دی، رحیم د الله تبارک وتعالی هغه صفت دی چې کوم مؤمنانو سره خاص دی په قیامت کې. په دنیا کې الله جل شانه رحمان دی، مؤمن لم رزق ورکوي، کافر لم ورکوي، موحد لم ورکوي، مشرک لم ورکوي، متقی لم ورکوي، فاسق فاجر لم ورکوي، خپل دوست لم ورکوي، دشمن لم ورکوي. عام دی د الله جل شانه رحمانیت په دنیا کې هر چاله ورکوي. خپل دشمن لم رزق ورکوي، خپل دوست لم ورکوي، بلکې خپل دشمن له بعض اوقات زیات ورکوي، خپل دوست ته چې دی محدود ورکوي، او خپل دشمن چې دی په نرمو ګرمو تختونو باندې او لوی لوی چې دی هغه محلاتو کې ساتي، او خپل دوستان چې دی اکثر په درویشۍ کې او اکثر په فقیرۍ کې او په تکلیفونو کې ساتي. دا رحمان دی، په دنیا کې دغه صفت عام دی. او رحیم دی الله تبارک وتعالی په ورځ د محشر په مؤمنانو باندې خاص، بیا په کافرانو باندې رحم نه بلکې اعلان بکیږي، وامتاز اليوم ایها المجرمون، جدا شئ ای مجرمانو. نن ورځ باندې مجرمان به جدا کړي شي. حضرت امام اعظم امام ابو حنیفه رحمه الله چې کله دا آیت کریمه به ولستلو، نو غلبه حال به ور باندې غالب شو، مغلوب الحال شو. په جړه جړه باندې به ګیره مبارک چې دغه به د اوښکو نه ډک شو. چې کله انسان په تنهایی کې کینی او په دې سوچو کې وامتاز اليوم ایها المجرمون، ای مجرمانو نن جدا شي. د محشر په میدان کې انبیا، صدیقین، شهدا، صالحین، صحابه کرام او قیامت پورې دا ټول انسانان هلته موجود وي، او هلته اعلان وشي چې فلانکی 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 دا بیل شي، د مؤمنانو نه دا مجرمان بیل شي. نو څومره لوی بدبختی به وي. نو د الله تبارک وتعالی نه په جړه جړه دا سوال کول پکار چې رب کائنات دغه مجرمانو د لیست نه، د مجرمانو د فهرست نه موږ تاسو اوساتي، او د متقیانو او پرهیزګارانو او د صالحانو په فهرست کې چې دغه موږ شامل کړي. نو اعلان بکیږي الله جل شانه طرف نه، وامتاز اليوم ایها المجرمون، نن جدا شي تاسو ای مجرمان. ان كانت نبوي دا واقعا الا صيحه واحده مگر یو چغه، فاذا هم پسناگهان بدوی جميع طول لدينا مخبرون، مكتب حاضر کړی شوی وي. فاليوم پسنن روز با لا تظلم نفس، ظلم نکیږي په اس کس باندې شيئا حسهم، ولا تجزون او بدل بنشي در کول تاسو الا ما كنتم تعملون، مگر هغه څه تاسو وکول. ان اصحاب الجنه، بشک اهل د جنت یومنا روز باندې فی شغل په مشغلو کې به فاکهون خوشاله، هم دوی و ازواجهم او د دوی بیان فی ظلال په
سورو کې علی الارائک په تختونو باندې متکئون تکیه لګون کې ناست وي لهم فیها فاکهة دوی د پاره به میوې وي ولهم ما يدعون او هغه څه چې دوی غواړي سلام قولا سلام به فرمایلی شي من رب الرحیم د رب مهربان د طرفنا وامتاز اليوم او جدا شي نن ورځ باندې ایها المجرمون اے مجرمانو صدق الله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار دعاو کې د ملکی حالاتو د پاره چې الله جل شانه په دې ملک باندې رحم او کرم فرمای ټول عالم اسلام کې څومره اسلامي ممالک ته الله ټول باندې رحم او کرم فرمای بالخصوص په دې ملک کې چې کوم موجوده صورتحال دی رب کائنات خپل مدد او نصرت مونږ سره شامل حال کی رب کائنات دې ملک دې اوسیدونکو رب کائنات ټول مسلمانانو ته محافظ او ته نگهبان شي کم خلق لګیا دې پدې کې سازشونه کې یا الله دا غوي سازشونه او ناکام او نامراد کی کم خلق لګیا دې پدې کې فتنه او فسادونه خوري او انتشار جوړي قتل او غارتګری جوړي رب کائنات دا غي منسوبي ناکام او نامراد کی رب کائنات دا غوي قوتونه طاقتونه نست نابود کی یا الله دا غوي سازشونه په خپل منځ کې دیو بل خلاف استعمال کی یا الله دې ملک اوسیدونکو مسلمانان دغه سازشونه محفوظ او مامون وساتي دغه مبارک میاش مونږ ټول د پاره د بخښنې د مغفرت ذریعہ وګرځي رب کائنات د رحمت عشره د مغفرت عشره مونږ د پاره د مغفرت ذریعہ وګرځي راتلون کې عشره کې رب کائنات د شب قدر هغه مبارک ساعات او مبارک لمحات مونږ تر نصیب کی یا الله د رمضان مبارک د ټول امت د پاره د خیر او د برکت او د عافیت ذریعہ وګرځي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه